د ټولو مخکې ستاسو شکریه ادا کوم چې زه د خپل اواز زه د پاکستان د ټولو ادارو مشرانو ته ورسوم. زما تعلق د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د پارټۍ سره دی او د 1996 مې نه یم. په 2013 کې د پی کې 81 ایم پی وم او په 2018 کې د پی کې 4 ایم پی وم. زما عزتمندو زه د ټولو مخکې آرمی چیف کوم چې زما آرمی چیف دی او د ټول پاکستان دی. زه الیکشن کمیشن اف پاکستان، زه چیف جسټس اف پاکستان ته، زه نگران وزیر اعظم ته د اپیل کوم کم ظلم چې روان دی په پاکستان کې. یو طرف ته تاسو وایئ چې موږ شفاف الیکشن کوو او بل طرف ته ضلعي انتظامیه ستا ضلعي انتظامیه لګي بعضې خلکو له دونه زبردست پروتوکول ورکوي چې ضلعي انتظامیه پې ډوډۍ هم خورئ. او دلته کې د تحریک انصاف کاندیډیټ چې دی کاندیډیټ نه اسیم یو کس چې دی هغه په دیره کې 8-9 کسان سره میټینګ نشي کولی. نه دا د ظلم انتها ده. بل طرف ته په ګراوند کې جلسې زه ستاسو په وساطت سره یم چې دا ټول سابقه پی ډي ایم د جلسو کې او زه یوازې د پی ټي آی یو ایم پی د غټه جلسو کې چې چا غټه انور بیا په قلاره کینی. زما د ټولو مشرانو د چا چې ما نومونه واغسته د خپل پاکستان ټولو جنسانو ته کوم چې به د ملک خفه کېږي زه هغه اپیل کوم چې د خدای لپاره راشئ تپوس وکړئ د ضلعي انتظامیې تاسو زیاتې ولې کوئ. دا خو د ظلم یو انتها ده چې یاره پابل زه په ځلمولا حاجي صاحب باندې ولې ده په 144 ته لکه وروره دا پرون چې کوم پروګرام د جمعې پورې چې کوم پروګرام دی ده په 144 نشته. ما هم درخواست ورکړو ما له اجازه رانه کړو زه قلار شم. ما ته پته ولګ چې ما له دې اجازه نه راکړې زه ترې قلار شم. ولې خپل ځوانانو له مشکلات جوړ کړم. زما به ستاسو په وساطت سره ټولو مشرانو ته اپیل کوم بیا یې نومونه علمه آرمی چیف صاحب ته، چیف جسټس پاکستان ته، الیکشن کمیشن اف پاکستان ته، نگران وزیر اعظم اف پاکستان ته زما دا درخواست دی چې ضلعي انتظامیه ته وایي چې غیر جانبدار شئ. نو چې تاسو موږ د جلسې موږ له د میټینګ اجازت نه راکوئ تاسو به غیر جانبدار څنګه شئ. ډېره مهرباني.